لکه عام طور باندې د میلمنو خلک وي پی خوراک ورکوي او غریبانان بل شان خوراک کوي. دې کې څه ګناه هم نشته دی. د سړی میلمنو له ښه خوراک ورکوي او کوربنو له او کلیوالو له کمزوري ورکوي ځکه چې میلمه حق ډېره وي. البته که دواړو له سړی یو شان خوراک ورکوي نو ټیک ده. په ترمذي کې یو حدیث صرف راغلی دی په ترمذي کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شر الطعام طعام الولیمه شر الطعام طعام الولیمه یدعى له الاغنیاء ويرد عنه الفقراء. د ټول نه خراب او بیکار ډوډۍ د واده ډوډۍ ده. ولې ځکه مالدار خلک ول رابللی کېږي او غریبانان تی دفع کولی کېږي. د واده ډوډۍ ته نبي علیه السلام شر ویله. حالکې بل طرف ته نبی علیه السلام فرمایي چې د ولیمې دعوت قبلول واجب دي خامخه به ځې ورله. بیا څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې واده کې دوه قسمه ډوډۍ یو دا چې وی آی پي ډوډۍ وی آی پي صرف وی آی پي زول راځي. شادي حالو کې نن سبا ډوډۍ شروع شوي دي. شادي حال کې ډوډۍ ورکول څه ګناه به نه وي خو شادي حال کې چې کله ډوډۍ خلکو له بیا غریبانان نه بوځي. عام طور باندې زه خو د شادي حالو ته لاړم پروګراماتو له ما به داسې غریب سړی چېرته ونه لیدو. عام طور باندې به دا مالدار خلک پکې نو داسې قسمه روټۍ نه ځان ساتل غواړي. بیا چې هلته غریب ته دعوت نه او مالدار ته دعوت نو دا ډوډۍ خرابه ده. البته زموږ د عامو علاقو د کم ډوډۍ چې دي نو په دې کې غریبان مالدار یو شاني خو دومره یې چې غریب کم چې دغه سړی دی رسي میلمه دی نو هغه خلک له ښه خوراک ورکړي نو داسې د ګناه خبره نه ده. بیا دا ټیک ده. نو د مالدارو د غریبانانو پکې خیال ساتل غواړي چې هر مالدار پکې ښه روټۍ وخوري. دا خو غریبانانو موږ یو شانې شو. ولن نصبر علی طعام واحد یو خوراک هم نه دی خوښ. دوه شو. دریم نمبر دا خبر یاد ساته چې طعام واحد ورته په دې وجبانی ووایو طعام واحد چې ټول عمر یې بس یو خوراک دی. ټول عمر یو خوراک دی. سار ماښام جمعه هفته خالی اتوار پیر منګل بد جمعرات مسلسل بس دغه نو دوه خوراکونه دي خو چونکې ټول عمر دی په دې وجه د هغې نه تعبیر په یو خوراک باندې وکړو. او څلورم نمبر وجه علماو دا ویلې ده چې دا دواړه څیزونه دا به یک وخت خوړلی کېدل. لکه روټۍ سړی د ترکارۍ سره خوري یو غوښه ده او یو روټۍ ده او د غوښې سره سړی روټۍ وخوري نو دا خو دوه خوراک دي. یو غنم دی بل غوښه ده خو دا دواړه چونکې سړی مکس خوري یو ځای خوري نو په دې وجه باندې څوک چې د غوښې سره روټۍ خوري نو ته یې څه دي وخوړل یاره بس روټۍ مې وخوړله. 100 ډیشه پروګرام 1 ډیش پروګرام 1 ډیش څنګه وریجې وي او په هغې کې ورسره غوښه دا خو 2 ډیش پروګرام شو. مطلب یې دا دی چې دا یو شان خوړلی کېږي. تورنجبین او دا مړز به یو ځای خوړل په دې بنیاد ورته طعام واحد ویلی شو. لن نصبر هرګز موږ صبر نه کوو نه ټینګېږو علی طعام واحد په یو خوراک باندې یو خوراک هم نه دی خوښ. فدع لنا نو غواړه زموږ دپاره دا دعا نه ده دعا زموږ د امت سره الله دومره رعایت کړی دی چې دعا د هر چا قبلیږي. د ګناهګار هم قبلیږي او د نیک هم قبلیږي او د هر چا قبلیږي. په هغه زمانه کې به دعا د هر چا نه قبلېدله. پیغمبر ته به درخواست کوو پیغمبر به الله ته بیا درخواست کوو نو هغه سوال به قبول شو. په دې وجه دي پیغمبر له راځي چې الله ته داسې ووایه فدع لنا نو غواړه زموږ دپاره ربک د خپل رب نه یخرج چې راوباسي لنا زموږ دپاره د ځمکې نه مما هغه څه تنبت الارض چې رازرغونی هغې لره ځمکه د ځمکې چې کم زرغونې دي هغه دې موږ له راوباسي. یعنې انزال انزلنا کم منزل او منزل خوراک نه اوس موږ له مخرج خوراک پکار دی. منزل په ځای باندې مخرج خوراک پکار دی. د اسمان خوراک تنګ کړلو د ځمکې خوراک پکار دی. د ځمکې خلک په دې ارمان دي چې کله به په هوا باندې الوزو چاوا ته به کله خیجو بره او د اسمان خوراک یې جګو نو هغه ځمکې ته محتاج دي. انسان په یو حال کې هم نه خوشحالېږي. څنګه چې حدیث کې راځي چې که چېرته بني آدم له الله د سرو زرو 2 ډېرکۍ ورکړي نو 3 به غواړي. دا په مال سره مړېږي نه. دا څه څیزونه غوښتل نو وضاحت یې وکړو. من بقلها چې سبزیانې دي د دې ځمکې دا ها ضمیر د ځمکې ته راجع دی مؤنث دی. وقثائها او تری دي د دې ځمکې وفومها او اوږه ده د دې ځمکې وعدسها او دارنګې دال دي د دې ځمکې وبسولها او پیاز دي د دې ځمکې. په دې ځای کې دا 15 څیزونه اشیاء 5 د دې مطالبه یې وکړله. من بقلها سبزیانې بقل ټولو سبزیانو ته ویلی کېږي سبزیانې. نو سبزیانو قسمه قسم اقسام دي د هغې نو کومه سبزي دا ساګو ته ګوره مختلف قسم ساګ دي. دا ټماټر او دا کدوان مدوان دا ګوپیان
دا ټولې سبزی خضروات ورته ویلې کېږي، بقول ورته ویلې کېږي. زمونږ دا سبزیانې او زیانې پکار دي. قصه ویلې کېږي ترو ته. ترې تاسو چا لیدلي لکه نو ترې یو بادرنګي بل ترې. نو ترې چې دي ترې دا د خونې د بادرنګو دی او شکل د کدوانو په شانتې دی. کراچۍ کې به وي هلته ما لیدلي دي. د دې شکل د کدوانو دی، سړی چې ورته ګوري نه خوښوي او په خوند کې مکمل بادرنګ دی. هېڅ فرق د دې د بادرنګ نشته. په دې وجه باندې بعضې علما د بادرنګ معنا کوي قصه. او دریم نمبر دی وفومها. د فوم په باره کې په دې ځای کې د علامه ابو حیان اندلسي ډېر اوږد بحث کړی، تفصیل سره دلایل ویلي دي. د فوم یې درې معنی کړي دي، درې بلکې څلور معنی یې کړي دي. څلور یو معنی یې کړې ده چې فوم اصل کې ټولو دانو ته وایي، هر قسم دانې. لکه زمونږ دانې کومې دي؟ وربشې دي، دم دانې دي، شولې دي، جوار دي، غنم دي، دا ټولې دانې د خوراک دپاره استعمالیږي. مشنګ شو، مټر شو، دا ټولې دانې معنی دي په دې کې راځي. نو الحبوب کلها یو دا معنا ده چې داسې خوراک پکار دی، دانې دانې خوراک پکار دی. دویم نمبر فوم مشهوره معنا ده حنطة، غنم پکار دی، غنم. نو غنم پکار دی، ډوډۍ بخورو فوم. او دریم نمبر د فوم معنا شوې ده وږي. یعنی غنم دی خو غنم په وږو کې بالکل سنبوله چې ورته وایي. سنابل معنا دی ابو حیان کړې ده چې د دې نه مراد سنابل دي، وږي دي، وږي. او څلورم نمبر د دې معنا ده الفوم الثوم، اوږه. او بیا علامه ابو حیان دې له ترجیح ورکړې ده چې فوم اصل کې غنمو ته نه وایي بلکې فوم اوږي ته ویل کېږي. دا مطلب نه دی چې نه وایي ورته فوم غنمو ته ویل کېږي، خو د فوم دلته مناسب معنا وایي څه شی دی؟ د فوم مناسبه معنا دلته اوږه ده. ولې؟ د هغې وجه وایي دا ده چې په یو قرات کې مستقل د فوم سره د سوم ذکر راغلی، پثا لیکلی کېږي، پثا. نو قرات په منظر د تفسیر باندې لکه د فوم تفسیر په سوم باندې وشو. یو دا ترجیح شوه، وجه د ترجیح. دویم دا ده چې وروستو راځي که نه اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. آیا تاسو یو ادنا شی د یو ښه شي په بدل کې الی؟ د غنمو نه بل اعلی شی په کوم ځای کې دی؟ که دا بالفرض د فوم نه مراد غنم شي، نو غنم خو اعلی دي، ادنا نه دي. یعنی غنم ته ګورې که نه په هر څه کې غنم استعمالیږي. د ماشومانو دا کوم سیریلیک کې میریلیک دا ټول غنم دي. پراټه د غنمو ده، ډوډۍ د غنمو ده، هر څه غنم دي. کیکونه میکونه او دا میټای ټول غنم دي. غنم خو اعلی شی دی، غنم نه خړو مفر نشته. په دې وجه باندې دې نه مراد اوږه ده. اوږه دومره ښه شی نه دی. اگر چې د بعضې خلکو خوښوي، نبي علیه الصلاة والسلام اوږې موږې نه خوړلې، نو دا ادنا نه دی بلکې اعلی دی. په دې وجه باندې دلته وایي د دې نه سوم مراد دی. او بل د ترجیح وجه دا ده چې دا سیاق سباق د سبزو روان دی. د سبزو په سبزو کې څوک غنم نه حسابوي، اوږه په سبزو کې حسابوي. اوږه سبزي ده، غنم سبزي نه ده. که سبزي ده لکه غنم سبزي ده که نه خوراک دی؟ سبزي خوراک نه. بار تقدیر خدا سبزي نه ده، غذایی اجناس دي، خدا سبزي نه ده. اگر چې د سبزو مبزو ټیم په ټیم باندې دا د هر چا خپل یو ترتیبي مخکې به خلکو دا دغه چې و دا څه شی ورته وایي دا ګوپي به مخکې خلکو پخوه، اوس هم پخوي، خو اوس هم مستقل سلاد جوړ شوي دي. اوس امرود کې هم سړی داسې کنفیوز کېدی شي چې امرود به سبزي او که دا به صحیح فروټ به وي. ځکه امرود هم مستقل طور باندې دا په سلادو کې استعمالیږي. ګازره خو پخوا میوه وه، خو اوس خو مستقل سبزي ده ګازره. هغه خلک یا بادرنګ شو، نو بادرنګ هم خلک دا په سبزو کې استعمالي، فروټونه وتلی دي. څه وخت کې دا د غریبانو فروټ و. اوس دغه شانې سیسټم دی. په دې وجه باندې د سومو اوږه چې دا د سبزو سره ډېره مناسبه لګي، دا یو غوښتل.